MSY टीवी चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, यहाँ से सब्सक्राइब करें और इस बिल के आइकन पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें कि वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। دینا مخکې مونږه سټریټ سټیر او راوند سټیرز جوړ کړل په چینج الیویشن میتھډ باندې. اوس دې کې مونږه سټریټ سټیرز جوړو په ایکسټروډ طریقه باندې. ما د یو سټیر مطابق ریکټینګل اغوستی دی. د دې به زه ساوث ویسټ آیسومیټریک ویو باندې کلیک کم، زوم ما آوټ که. اوس په دې ځای کې دا زه په ایکسټروډ طریقه باندې 3D ته کنورټ کوم. ایکسټروډ کمانډ شارټکټ کی EXT انټر. select object stair به select کو enter. اوس specify height of extrusion دله مونږه height ورکو 1 فوټ او ډبل انټر. اوس چې موږ سوره سټیرز استعمالیږي د هغه مطابق موږ دینه ملټیپل کاپیز واخلو. موږ straight stairs په change elevation method باندې په extrude method باندې سوري دا د straight stairs یو ټایپو چې دا د لاندې نه empty راځي. اوس کوم څنګه دا stairs ضرورت وي چې مونږ وو چې هغه د لاندې نه فل راشي، یعنی هغه د ایریا د لاندې نه بالکل فل راشي یا بند راشي، نو هغه صورت کې مونږ کاپیان اخلو دیزا په 2D حالت کې چې سوره سټیرز په کار وي هغه مطابق مونږ ملټیپل کاپیز واخلو. اوس هماغه طریقې سره EXT انټر اور extrude select object height of extrusion 1 فوټ. دغه طریقې سره دویم له 2 فوټ، دریم سټیر 3 فوټ ایکسټروډ شه او نمبر وایز ټول. دا موږ څنګه سټریټ سټیرز لاندې نه فل حالت کې څنګه چې دینه مخکې مونږه راوند سټیرز جوړ کړل په چینج الیویشن میتھډ باندې، نو دلته کې مونږه راوند سټیرز دوباره جوړو په ایکسټروډ میتھډ باندې. EXT انټر select object height of extrusion لومړني سټیر لما ورک 1 فوټ، دغه سي دویم سټیر لا 2 فوټ، دریم سټیر لا 3 فوټ، 4 فوټ، 5 6 7 and 8. Southwest isometric view and shade. Those are round stairs په extrude method باندې. دا موږ څخه لاندې نه فل راځي. بسم الله الرحمن الرحیم.
په دې لیکچر کې مونږه د سټیرز دپاره کوم سایډ ته چې هینډل استعمالیږي د سهارې دپاره هغه مونږه ډیزاین کوو. سټریټ سټیرز ما جوړ کړي دي په ایکسټروډ طریقه باندې. اوس په دې ځای کې زه یو سرکل والم، سی انټر سپیسیفای سنټر پوینټ او 2 انچ. اوس په دا سرکل زه ایکسټروډ کم. EXT for extrude command select object enter height. اوس دلته کې مونږه د 2 فوټه نه د 3 فوټو پورې هایټ ورکولی شو. زه ولا مثال په طور 2.5 فوټه هایټ ورکوم. دله زه دلته نه کلر چینج کوم او اوس د دې آبجیکټ نه ملټیپل کاپیز واخیستی وشي. د سنټر پوینټ نه ما کاپی واغسته او داسې په هر یو سټیر باندې به یو کاپی کېږدم. دینه بس دا یو چې موږ څخه کم پاتې شي دی به ډیلیټ کړئ. اوس په دې ځای کې مونږه کلر بل چینج واخلو چې مونږ ته لږه پته لګي او ډرا مینو ته به راشو. ډرا کې به ته 3D پولی لاین. اوس په دې ځای کې مونږه د دې هر یو آبجیکټ د سنټر پوینټ نه سټارټ واخلو او تر اخري سټیر پورې چې څومره هم دا آبجیکټس لګېدلي دي د هغې په سنټر پوینټ باندې به 3D پولی لاین ډرا کړو. همدغه طریقې سره به د بل سایډ ته هم ډرا کړو. اوس په دې ځای کې یو بل سرکل واخلو هم د دغې برابر 2 انچ. اوس په دا سرکل سلیکټ کړو، ماډیفای مینو ته به راشو، 3D اپریشن او روټیټ 3D. اوس په دې ته موږ فرست کلیک وکړو، سیکنډ کلیک په 180 ډیګري باندې وکړو او ریفرنس کې به ته انټر کړو 90. اوس دا سرکل موږ څخه په 90 انګل او په 180 باندې ودرېده. د دې نه به کاپي واخلو، یو په دې سنټر پوینټ باندې یا په اینډ پوینټ باندې کې د 3D پولی لاین او یو په دې باندې. دې ځای نه دا یو ډیلیټ کړئ. اوس په دې ځای کې موږ ایکسټروډ کمانډ باندې نور کار کوو. EXT به انټر کړو د ایکسټروډ دپاره. سلیکټ آبجیکټ نو دا سرکل به سلیکټ کړئ، انټر به کړئ. اوس سپیسیفای هایټ اف ایکسټروژن به موږ دې ځای کې ورکو. په بریکټ کې موږ څخه په کمانډ بار باندې لیکلی شوي دی پات. د پات دپاره موږ پی انټر کوو. اوس دی وایي سلیکټ ایکسټروژن پات، نو هغه کوم 3D پولی لاین چې موږ ډرا کړو هغه به ورته سلیکټ کړو. دغه طریقې سره دا یو EXT انټر فار ایکسټروډ، سلیکټ آبجیکټ انټر، پی انټر فار پات او پات کې ورته دا 3D پولی لاین سلیکټ کړو. اوس ساوث ویسټ آیسومیټریک ویو دا موږ څخه هینډل یا سهارې دپاره چې کوم هینډلز جوړېږي هغه تیار شي. دا موږ په راوند سټیرز باندې هم اپلای کولی شو او په سټریټ سټیرز باندې هم اپلای کولی شو. دې نه مخکې لیکچر کې موږ 2D پراجیکټ هم دا سیم پراجیکټ 3D ته کنورټ کړو په چینج الیویشن میتھډ باندې. اوس دا پراجیکټ موږ 3D ته کنورټ کوو په ایکسټروډ طریقه باندې. ساوث ویسټ آیسومیټریک ویو باندې وکلیک کوو. دلته کې به باونډري واغوستی شي د دې والز. بی او انټر شارټکټ کې د باونډري کمانډ پیک پوینټ او دې والز کې به دننه کلیک کو،
چې څومره هم وال چې موږ سره دغې به باونډري واخلو. اوس په دا ایکسټروډ کو EXT انټر سلیکټ آبجیکټ کې چې موږ کوم ایریاز باونډري اغوستی هغه به سلیکټ کو او هایټ آف ایکسټروژن بدیله ورکو د وال چې موږ څخه څومره سټینډرډ هایټ دی 11 فوټ او ډبل انټر. اوس په دې له شیډ ورکو دا موږ څخه 3D ته کنورټ شوي دی. اوس دې کې هماغه طریقې سره ډورز او وینډوز پکې موږ ډیفاین کوو. د ډورز اینڈ وینډوز دپاره سمپل طریقه استعمالیږي باکس کمانډ سره. BOX بار باکس انټر وکړو دی سپیسیفای کارنر آف باکس نو اپوزیټ کارنرز به سپیسیفای کو. اوس زموږ د باره نه په ښکته باندې باکس پکار دی نو دې له به موږ ماینس کې ورکوو. اوس موږ څخه د ډور سټینډرډ سایز چې دی هغه 7 فوټ دی نو زه به -4 فوټ باکس واخلم. دا ما څخه ایریا فیل شوه. همدغه طریقې سره دلته کې د وینډوز دپاره هم BOX بار باکس specify opposite corners -3 foot دلته کې هم دوباره باکس اپوزیټ کارنرز به سلیکټ کړئ. اوس دلته کې موږ څخه وینډو د ځمکې نه 3 فوټ اوچته وي بس صرف 3 فوټ او انټر. همدغه طریقې سره به موږ د بل سایډ دا هم واخلو. BOX بار باکس specify opposite corners -4 فوټ انټر او وینډوز کې هم دغه طریقې سره باکس specify opposite corners -3 فوټ دیا صرف 3 فوټ او انټر. او ساوث ویسٹ آیسومیټرک ویو دلته مین ګیټ دپاره موږ باکس اغوستی شو. -2 فوټ انټر. دا موږ څخه ډورز وینډوز او یو پراجیکټ موږ په ایکسټروډ طریقه باندې 3D ته کنورټ کړو. اوس په دې باندې فار ایگزامپل موږ چت راولو یا سلیب په دې باندې اچو هغه هم په باکس باندې راوستی شو. باکس به انټر کو د چت په موږ یا د روم اپوزیټ کارنرز به سپیسیفای کوو. د چت موږ څخه دلته 2 سایزونه استعمالیږي یو 3 انچ ته یو 6 انچ ته. 3 انچ موږ هغه صورت کې اخلو چې هغې د پاسه بیا نور آبادې موږ فردر کول نه غواړو او کنه یو چت د پاسه موږ بل اچول غواړو یا فردر نور کنسټرکشن په هغې باندې کول غواړو نو هغه بیا 6 انچ کې راځي. فار ایگزامپل دلته 6 انچ ورکوم نو ما څخه 6 انچ سلیب یا چت په دې باندې راغی. همدغه طریقې سره په دې بل سایډ باندې هم specify opposite corners 6 انټر. ساوث ویسٹ آیسومیټرک او دا موږ څخه یو پراجیکټ په ایکسټروډ طریقه باندې